السلام علیکم، زیم ریحان خان. دی وخت زه النور پبلک سکول اینڈ کالج سیسټم د دو کوم سکول دا مغه کې ویلوړم. دا د بګن علیزای سایډ نه کوم شروع کیږي، دا بالکل شروعات یا 22 نومبر 2024 منتي څکلا علیزای او پرچنور سایډ نه په بګن منتي لشکرکشي وشوله، دهشتګرد روغللو، د وطن لوټي کړلو، وایسي زولو. په دې کې د النور سکول او دې سره د خو کې نور کوم سکولونه و دای هم اول لوټ کړلو به وسی زولو. 22 نومبر 2024 نه پاس دلته تعلیمي سرګرمي چې کوم دي هغه مکمل طور پر بند شوی وي، خو اوس د دغه سکول کوم پرنسپل دا یا اونر دي هغه راپوچېدلو، هغه اوس خپل مدد آپ کې تحت دا سکول بیا یو ځل شروع کړلو. 22 نومبر نه مخکې دا یو ښه سکول ګڼلی شو. دلته ماشومان کوم ډیزاین فارغ شوي دي هغه ډاکټرز او انجینیرز جوړ شوي دي. د دې حوالې سره د النور پبلک سکول پرنسپل نور ګل صاحب سره به مو خبرې کوو. 22 نومبر نه مخکې څه پوزیشن و او اوس په کومو حالاتو کې تاسو دا سکول شروع کړی. ډېره مننه کوو که دا راته ووایو چې 22 نومبر نه مخکې دې کې څه پوزیشن و او اوس په کوم اویلیبل ریسورسز کې تاسو دا سکول شروع کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. 22 نومبر نه مخکې که زه دا وایم نو الحمدلله زموږ سکول ډېر ښه پوزیشن و، ځکه زموږ ډاکټرز انجینیرز حتی که څه جی ایچ کیو راولپنډي کې زموږ سټوډنټ ایم بی بي ایس کړی دی. نو چونکې 22 نومبر چې کله راغلو نو هغه نه مخکې موږ سره 400-500 تعداد و. 22 نومبر کله راغلو لشکرکشي وشوه، بدقسمتۍ سره اول خو د سکول لوټ شو. کوم سامانونه څه وو که موږ سره کمپیوټرز وو، مشینونه وو د ټایپنګ والا که نه، و هغې نه علاوه لیبرټري وه او کومه څومره بکس وو مو والا ټول وسېځېدو، څه یې یوړو څه یې وسوځولو. نو دا تاسو خپله وګورئ دا لکه نو 22 نومبر نه دا کنډر جوړ کړو. بیا هغې کې 4-5 میاشتې ماشومان څوک بهر وو څوک بیا دلته وو، خو هغه بیا ډسپلیس شوي وو. نو اوس دا یوه هفته 2 نیمه کېږي قریبا موږ دا سکول شروع کړی ده. نو ورکو ته مې ویل میاره دا کسان راشي چې د کوم دې ځای کې دي چې کم از کم دغه وخت خو ضایع نه شي که نه. نو دې وجې نه موږ دا سکول اوس په خپل اپنې مدد آپ په تحت باندې مې شروع کړی ده. نو سامانونه موږ سره څه نشته، خو دا هغه موږ سره الحمدلله هغه کوم بهالي ویلفیر کوم ارګنایزیشن ده هغې غریبانو کوشش وکړو څه نه څه سامانونه یې موږ سره پیدا کړو. نو انشاءالله نور به خدای پیدا کړي، یو ځلې شروعات وشي که نه، خدای خو مهربان ده. خو اوسه پورې حکومت طرف نه بیا موږ ته څه شی نه دي میلاو شوي، بلکل اکشن نه ده اخیسته شوی، حالانکې تعلیم اول وي. چونکې دغه اوس خو الحمدلله په دا نادره او په بینک باندې کار شروع ده، خو موږ یو ځکه چې هغوی سره سره په دې ځای باندې هم شروع شي سکولونو باندې، نو دا به بیا ډېره ښه وي، ځکه چې د وړکو به تعلیم دغه کېږي نه، سفر کېږي به نه، نو د وړکو به تعلیم چې هغه کړي. نو ریکویسټ کوو حکومت نه پلیز څومره زر کېدای شي موږ ته دا شی شروع کړي. ډېره مننه. دا تاسو د دو خبرې واورېدلې. واقعي علم او تعلیم چې کوم دا پکار ده چې دا د مو اول پریارټي شي. د خلک چې کوم دي د علاقې والا مشران او دین علاوه دا ځوانان چې کوم دي دا د علم د تعلیم د امن او د خوشحالۍ تږي دي او حکومت نه دا ریکویسټ کوي چې تاسو مو دپاره امن خوشحالي او تعلیم دپاره هلې ځلې تیزې کوي. ډېره مننه.